کدا چا پزړه کې خوف الہی وی دا الله یری دا سړی کامیاب دی دا د عبادت بټی کی دی به د ګنا نه بچي دی الله ارواح راضی ساتي او چې کوم انسان پزړه کې د الله یرنی ټیک د دنیا خو به سور ودی د مزووی او دنیا کې هم پریشان یو الله هم ته خفای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شخصیت تے دمر لوی شخصیت تے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر دا اللہ نے مرتبہ لان دے دا دکا چے اللہ خالق دے و نبی علیہ السلام مخلوق نور پٹول مخلوق کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر شخصیت بل سوک نشتا دا نور خلق و شفاعت بکی دا قیامت فرض دا گناہگار امت شفاعت بکئی اور پا حدیثو کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چې دا ټول خلق دا محشر پر از باندې دا آدم علیہ السلام نواله تر عیسی علیہ السلام پورې او بیا دا هغه نه پس زمونږ نبی علیہ السلام پورې دا ټول خلق به پیغمبرانو له پجرګوزی هغه به شفاعت نشي کوله مال برازي او زبوله شفاعت کو نمبر عظیم مرتبه نبی علیہ السلام ته الله ورکړی دا لیکن سره د دین عائشہ صدیقہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا چې نبی علیہ السلام به د شپې الله تعالی دا سه به جړل دا سه چې د سینې نه به د کټوې د جوشېدو आवाजونه راتله لکه کټوې چې جوشيږي دا الله یاره د پړ کې او دومره اوګد قیام وکاو نبی علیہ السلام دومره اوګد ولاړو دومره اوګد ولاړه چې د خپې مبارک به پړسه حتی تورمت قدمه دا خپې به پړسه نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ما بولتا عرض کئی کہ ما بولتا عرض ہوتا کہ دا اللہ رسولہ دا تقوی اللہ رسو بخلی مخ کی رستو اللہ پاک پیدا کرے دا گناہ اللہ محفوظ پیدا کرے نو سڑے خو عبادت دے لکے جی دا ما گناہ معاف شی مانا اللہ رضا شی نو تانخو اللہ راضی دے اللہ دا خوشحال دے ارسلت اللہ بخلی دی دا خلق سفارشو نبکے گور دا دوالو جہان مبارک سردار فرمائی افلا اکون عبدا شکورا یا عائشہ نو بیا خو مال ډیر ولاړه پکار دا ډیر جړه پکار دا چې الله د دغه نعمت نورم شکریا ادا کوم دا یره و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضل کې قسم ده د دوالو جهان مبارک سردار د نور سفارشونه کوي او د الله ذوالجلال ګور السمرا یو ذل فرمای وهڅ خپل عمل نشي بچ کول لا ينجي احد منکم عمله یو کس عمل نشی بچ کولے صحابہ تپوس کی ولا انت یا رسول اللہ تام خپل عمل نشی بچ کولے و امام نشی بچ کولے تر سوچ دا اللہ فضل نہیں راغلے کہ اللہ میں خپل فضل کی راگیر کی الا ان یتغمدنی اللہ برحمته کہ اللہ خد خپل رحم او دا خپل کرم صادر کے ان غختم ٹکتا مام نشی بچ کولے حالانکہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر الوی مبارک عملو انسان با عمل کئی عمل انہیں کہ اللہ رحم نہ کئی عمل بکے وہ پڑھ کے وہ یار خامخا ساتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کل عمل بہترین خشتا زیاد خدا اللہ نعمتوں پہ سمرہ زیاد کی دا اللہ فضلونا احسانونا ورباندے سمرہ زیاد تی نظمارونو اصل چیز پر ازڑے کے تقوی اور قرآن حکیم اول ناخر پورے اولٹاوا دا یو ٹکے بھئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مسلمانانو دا اللہ نو یرے گیا دا بار بار یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے دا ایمان خواندانو اللہ نو یرے گیا گورے دا سیرہ چی دا اللہ سر مناسب ہے مار لڑم گند یرہ نا چی اگے کہ دا اللہ عظمت لوئی وی بزرگی وی پکے او یرے گیا دا اللہ نا بلکہ کہ بار بار رب العالمین قرآن حکیم پہ فرمائے چدا مانا ویرے کے فضل کے خوف پیدا کے خشیت او یرا پیدا کے دا بہترین نسخہ درون فضل کے دا انسان یرا را لا یرا چدا قیامت یو روز را روان دا او اللہ پا دے قادر دی جمانا تپوس کولیش او کئی بران درو خبرم ندا دی با پنے غلار روان پا دنیا کے زب یولان مثال در کم گڑ چیلے چی شکون کے سرائی نو دا کم و گڑ چیلو پزلکی چی دا یرائی چی کزد دے رمین اخوا لارشم
دا شپونکی را نشلق باسی اچر مخوانه دی او دا کمی گڑی چیلے پزڑی کی چی دا یرنی اگا یو خواه مندوی بل خواه مندوی تاسو زمیداری اکثر رونا پلارا چیزے غویان دا نمخ کیوی نچی چوکا در سرائی او لگا غندی چوکم غوی تاولقے سنگ تیز دی یا یوی چی دیور پسی تالا دیوی چی معمولی غندی چوکا اسم و تاولقے چی وی نواہی اسم و تا چوکا ولقے برابر روانی یا کم غوی چی اگا والم کئی او چی مالک اسم پی خرش ناری کی دباو پیو کی ماغا برابر گی گورا غوی دے حیوان دے او کدلکی یاری دی ٹک روانی ٹک کار کئی او کدا حیوان او دا غوی دا دلنم یارا ہوا تا یارا مالک خود مانشتا یا مالا غزار نرا کئی بیا پنی غلار ندی تالا پٹی کی بیا یب امسامانا کئی دارنگی انسان دی رونو تو پزلکی یارا وا چی زمانا اللہ تپوس کولی چی دا خود مونگا ایمان دی دنیا کیم کولی شو خیرت کیم کولی شو قبر کیم کولی شو بیا زمان رسول دنیا نے اوڑے رلوی مرحلہ دا قبر او دا خیرت را روانا دا و اللہ وی تپوس بکوما پاتے نر دا خبرہ وی کوم بدا تپوس نو چی دا غیر دا انسان پزل کے راشی قسم دے کاغا بادشاہ والے ندے دے با پخپل نرم بستر کے خوب نکئی نرم بستر کے چرب ہم دے خوبو نکی مولا والے ندے بزرگ والے ندے نیک والے ندے دے با اللہ تجاری او غریب او مسافر او مسکین او گناہگار والے ندے دے با دشپیم اللہ تجڑا و فریاد کی او دروازے بم اللہ تجڑا و فریاد کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دشپی بکر دید خلیفہ امیر المومنین دیتا ہوئے دشپی بکر دید معلومات بے کول سوک خپلے او کسوک خوشحال دے دا مدینی شریفین بار ہوات یو ذر یو صحرا تلا اونی بوٹی دی او دے پاکی روان دے یو رانیو لی دا ورنیز دے شو چے گورم چے دلتا سشیر دا رانا پدے شپاکی پدے میدان و بیابان کی سکے چے ورنیز دے شو دا اغین دا انسان دا فریاد آواز ہو رہے لگے وہ انسان چیز بیرگی کئی آواز یو کو اللہ مبخصوب دی سچل شوے دے دا خیمین والے یو سڑے روت وی او دا زما کور والا دی خیمہ کی دیو بیمار دی فریاد کئی وی سب بیماری ہے دا وی دا معشومانو بیماری ہے دا اولاد تکلیف تے وقت نو وی بیا وی مسافر سوک نشتا وی دی خلی سر دی سوک دا خدمت شتا ولی کہ دا کم انسان دا تکلیفی نو اغیل خام خایو بنیادم پکاری کی اغیل خدمتو کی وی نا اس سوکم نشتا یو زیم یوم دا خضر وی خواهی سوک نشتا وینا پا یو منڈا کور ترا دے خپلی بی بی تا گورا عمر فاروق امیر المومنین دے دا مسلمانانو بادشاہ دا سے بادشاہ نا لکا زمونگ دا بادشاہان دا گوڑا گیان دا سے بادشاہان دی دا پاکستان چے لس یوزے کے ردین بادشاہی دیتا ہو دویش لکا مربع میل دویش لکا مربع میل علاقہ دا غلان دے دا بادشاہان دا غخ کو کے علال کم دا اللہ نے یرے سونو خلیفہ دا مسلمانانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دے مجاہد سمرخ وقت دوالو جہانو سردار تا راغی بی بیلا فلان کے یو مسافر ساڑی دے مسافر خضر او فلان کی دے کہ خیمہ کے غریبانان دے رہی او خد ترین بے تکلیف تے فریاد کے جاڑی اس سوک نشتر آگی مظلوم بے کسی اس خد انکارو نکی یہ خستا خدمت کم حکور کے دن نکم زمان سکار دے کہ بار زمان پا سہراگانو کے پردو خلقو خدمت دو نکم تعمیر المومنین بل سو کرو لے نو خد تگورا پا منت ہوئی نو خد مسافر دا مظلوم دا تکلیف کے مبتلا دا سو قصر نشتا اللہ بڑے اجر و ثواب در کی کراسا او امیر المومنین تابعدار ادا سے خدا خونو سچل دے ورتا نو معشومانو دا پیدائش تکلیف دے نو اغزنانو تا خوپتے چے کم سامان لگے دا کم خوراک لگے دا کم چیزونا زر یو غوٹا تیار اکلا الا امیر المومنین محققے گا عمر چے در سر زر زما گورے دا سخت تکلیف ورو رسید الخیمے تا او دا امیر المومنین بی بی دا عمر فاروق بی بی ورننواتا دا غیر پورا خدمت یو کم اساڑی اعترابار کا جتا بار دروزی اگر لگیا دے دا عمر فاروق سرا خبر تیرے کئی پیجنی نچلا عمر فاروق امیر المومنین دے او دا لگیا دا اگر مریض زنانا خدمت کئی دا سے خدمت ولو کو کہ اللہ تعالی اگر زنانا لا زوے ورکا بچے پیدا شو چھ بچے پیدا شو
دا عمر فاروق بی بی په منډه بار راوته د خیمې نه وی امیر المؤمنین مبارک تشه ستا دغه مسافر رور ته الله زوی ورکړي او چې دا خبره وکړه نو هغه سړی پر پیشو هغه ته پته نه دا عمر خو ډېر لوی روبو ډېر لوی دبدبه و د عمر فاروق رضی الله عنه داسې خبره خو نه وه خلق به ته یېرېدل متیاجې به د یهودیانو عیسایانو په بسترو کې کولې دا عمر نوم به واغشته او ګوره دا یقینا تاریخي خبره ده تاسو خو به اورئ خدا تاریخي خبره ده چې یهودیانو عیسایانو به خپل بچیو د کول او جلل به دا ټکې به جاء عمر راغی دومره د هغې په زړه کې هغه یره پرته وه حالانکې ظلم یې تر ننه پورې چا سره نه دی کړی اوس خدا یهود او عیسایان د مسلمان سره څومره ظلمونه کوي هغه د ظلم بادشاه نه ده کړی هغه اقلیت لا یهودیانو له عیسایانو له خپل حق ورکړی دی د کافر د ګرجې حفاظت یې کړی دی هغه یو داسې امن قایم کړو چې د مسلمان زندګي په خیر او په خوشحالی وه او جناب د یهودي او د عیسایو د کافر ژوند هم د خیر او د خوشحالۍ و دهشتګردي هغه نه ده کړې اوس خو ظالمان چې لاس کې طاقت وي په مسلمان ظلم کوي زیاتې کوي وی امیر المؤمنین مبارک دشه وی ستا د هغه مسافر رور زوی شو چې هغه دا ټکې واورېد دغه مسافر پر پیشو اوهو دا مې څه غلطي وکړه د عمر د امیر المؤمنین په ښځه مې د خپلو معشوق د زنانه د بیمارۍ خدمت وکړه دا سوچ او چې هغه ښځې دا ټکې واورېد هغه هم نه وه خبر نو د ولادت نه پس چې هغه بل کم تکلیف زنانه له راځي دومره یره پرې راغله چې هغه تکلیف یې الله تعالی فوري ختم یارې د وجه راغی دا سړی عمر فاروق ته په کونډو لاس کېښود د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین معافي غواړم ما خو تا سره ډېر زیاتې وکړه په شپه مې وکړولې او بیا تاسو بیبي سره مې ډېر زیاتې وکړه دا خدمت خو د دیانو خدمت دی او دا ما ستاسو د امیر المؤمنین د خلیفه په بیبي د دیانو خدمت معافي غواړم جی عمر وی ولې دا زما فرض دی ما نه که د قیامت فرض الله تپوسو کې چې ستا د مدینې په ګاونډ کې یو مسافر سړی مسافره ښځه او تکلیف ورته و تا ورسره څه امداد کړی دی الله له به د قیامت فرض څه جواب ورکو دې ته خلیفه د مسلمانانو وایي د دیانو خدمت په بیبي باندې کوي ولې زړه کې خوف خدا یره پرته ده الله دې زموږ په زړه کې یره پیدا کړي یره چې پیدا شو په زړه کې والله ما د غوی مثال درکړ چې داسې غوی وي چې په اخکرو شلول کوي او سخت خطرناک وي او چې د مالک د چوکۍ یره په ذهن کې پرته وي مجال شته چې د لارې نه بل طرف ته قدم خوالي انسان په زړه کې چې یره دې به ټیک نه روان ورونو زموږ په زړه کې الله یره نشته حقیقت ته ګوره موږ د الله نه یریږو اسه په خلی زبانی جمع خرج چې الله او د الله قدرت او یاره عمده عمر فاروق رضی الله عنه دی یو روان دی د مدینه شریفه په کوڅو کې یو د جګړې आवाज اورېد کور کې د زنانو جګړه ده دیو ته ودرې چې معلومات کوم څه چل دی لور او مور په جګړه دي مور ورته وای ویلوري په دې پيو کې وواچو لور ورته وای مورې دا ګناه ده یاره لوري واچوا پیسې به وګټو مور الله له بس جواب ورکو عمر فاروق اعلان کړی دی ګوره لور داسې مسلمانه ده عمر فاروق اعلان کړی دی چې کچا هم پيو کې وبو واچولې او زه په خبر شوم سزا به ورکوم مور امیر المؤمنین خلیفہ اعلان کړی دی مور وته سوي اے بچي دلته امیر المؤمنین کم دی ا خوشپده نیمه اس خبرې کې زمونږ نه لګي غوندې وبور کې او جام ور واچوا یې مورې که امیر المؤمنین نشته عمر دا غرب خوشته کنه دې ته ایمان امیر المؤمنین نشته دا غرب شته امیر المؤمنین مغنینی دا غرب مینی امیر المؤمنین په تیار کې نظر نه لګي دا غرب تیار کې نظر لګي امیر المؤمنین په کوټه دروازه دن ناس چانه نه دی خبر دا غرب په کوټه دروازه دن نه دی ناس هر وخت کې انسان نه خبرېږي په دې جګړه دي وای اوس کړه منګ سکو پيو کې وبو ګناه د چورلټ غټه ګناه او بد قیمت شي نه دی او تا قیمت تور رسوله پیسې دی مثلا او پاو دې پکې وبو ور واچولې نو 15 پاور ته جوړ کړل نو هغه وبدم د پيو په قیمت خرڅ کړل ها ودا پیریو په نه دي ټګی نشوا او بوتا پیوه او د پيو په قیمت خرڅه
د دوالو جهانو مبارک سردار فرمائی من غشنا فلیس منا، چا چې زمون مسلمان رور بی سر ټګي وکړه دا زما ډلې والا نه دی، زما پلار نه دی روان. نو چې د پیغمبر پلار نه دی روان، د چا پلار به روان؟ ما یو بنی آدم ته وی ډېره زمانه وشوه، ډېره زمانه مې پيو کې وباچه فریاد او شکایت ته درنه قسمونه راته وخوړه، نه نه ما خو دې قسمی که ما پيو کې وباچول یزوی داتا ته چا ویل زه پيو کې وباچو، نه نه ما نه دی چولې قسمونه وخوړل. بیا مې وې مې خو پيو کې وبناچې قسم یې وخوړل چې پيو کې وبناچوم. دا ډېرو کلونو خبره وی او ټیکې درته ویلې دي، وی پيو کې وبناچې او بو کې پیچې لوخي کې مخ کې وبواچې او بیا په پاسه غوا یا میخه یا چیلې لش دا ټګي شو کنه. دا قسم هم ګوري که سړی وخوري نو ګناهګاریږي. مسلمان په قسم نه چې دوکه کول. صبر ټګي شروع ده نن زمانه کې، هر شی کې ټګي. یوازې د پيو خبره نه ده، څونه پیسې به وګټي دا صاحب به مرشي بل رس په لته وټه کې بیا وسکي نه جوړه بشي بیا وسکي. دغه غوا چې دغه میخه چې دا د 500,000 روپو زاړو مال بنشي بلار به بنشي په لشل زره به په قصاب خرڅکي دي ته نه ګوري. او که صحیح سوچا کار کې نو دا به بلار بشي مال بشي او مغه 500,000 ته ورسیږي. دا خور څنګه په خپل سترګو وینو غاله او شوا او باغونه سبا و جوړېدل. الله غاله او شوا تا د خدای حق پر باغ کې ورکړي جوړيږي منه باغ مې نو و نو نه وی وینا موږ د خدای نه یریږو. زمون په لکه د الله یا رشتہ په کوم چیز کې مسلمان ګډون نه کوي. وای راته په خور خار تا ورشه باز علاقو ته ورشه او بیا د چایو او هو چلکه او دا پانی او دا پوستکی او هغه مې د کیږي او غیر رنگونه ورکیږي او په مسلمانې خرڅه چې مسلمانې دغه چیز او دا د پلان کې کمپنی چي او دا د پلان کې کارخانه چي دا نو ما یو شاګرد دغه دکان دی هغه مې تاسو کو مې چې خ اعلی چې کاروبار دی ما ته وی او چهره واغستا ما وی ګړه او ټګي خو پکې نه وښتا پکې ما پکې نه کړو وښتا پکې کم از کم ما پکې نه کړو وښتا پکې مې کم دې پکې کېږي نو یار دې پکې کېږي. کراچۍ نه چې راځي د بار مل نه کراچۍ چې په بندرګاه کوزه شي الته وته غټ غټ بټونه لګېدلې دي او طلاقار ته جو رنگونه وته ملایي. دا سره پارونو پیسې ده پر دا سره پاره کوي وای راته پیسې وکړه دې ته نه ګوري دغه سړی چې دا پیسې د نازمېږي ډیر بشي دولت ډیر بشي کرونونه بشي اربونو ته ورسېږي خو نازمېږي. قسم په خدای کازمېږي قسم مې راته وکړ. یو لوی سړی دی نو مې ناخلم مولوي صاحب زمون خدای پاکو بخي غل راغی هغه سره بیٹه کې کې نه ذکر سرتا او صاحبہ ماته دعا وکړه زړه مې پریشان ډیر زیات خپه ډیر خپه. هغه غریب چې کم فریاد وکړه زما په زړه سوځید او سو وظیفه را لرا څه چلوي ما تم پته نه لګي چې ولې خپه نیم خبر د بچور سره جګړه ده د خدي سره روانه ده نوکران سره نه 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 بچی می خطابه ده خدا می خطابه ده او د مال می انتها نشته مولانا صاحب دون مال مې چې ما ته نه معلوم. تورسته هغه زمانہ کې بری په خور کې راځه تورسته چې خپل کو چې نه وي تورسته مې دونه دومره میوټلې دي او دونه می بسونه دي او دونه می داري او دونه می کارخانه دي د کارخانو مالک دي. ګوري غریب نیم نه چې قرضدار یم په خلکو می پیسې پورې دي خو انتهایی پریشان ام صلاته او خای خوب ناراضي چې د کېګم لپه ګولې خورم چې سار پاسم لپه ګولې خورم خوب ناراضي دونه پریشان ام دونه تکلیف ته راته ما ایدو د الله غقها پیسې دې پناجه لګټلې ده او دا هغه پیسې ته څوکیدار سره د غم نه یا وفتد و پس اخبار کې مې وکتل دا غسلینو مې ورکړو چې د فلان کی نه د پل نه ټوپو او دریاب کې غلط خودکشي وکړه مړ شو دریاب ته دانو کړ بچ کړي پیسې نه پریشانی ده بچي بره په هسپتال کې پروتي تب التاغي غم بر سره مقدمه را ته جوړه داغه غم بر سره دښمنی درته جوړه داغه غم بر سره لندن کې د دوی په علاج کې پروت دی خدای سبق کوم پیدا پیسې سکے تا ته به ډوډۍ رزق پروتي نه به شي خواړې رزق د ته پروت ته مخ کې او خواړې به نشي
بلا پیسہ بسکے کھڑوڑا پرتا مونږ اکثر د باز خلکو میلمانه شو دې غټو خلکو میلمانه شو ډوډۍ را لخوا مزیدار راغواړي خوراک یې رجیپا ما بندر ول پرېز مې مونږ خوشي وخورو ولی میلمانه یو میلمه خلک خوشي وروړي هغه پېتی میتی او هغه اوچ ساګ بغیر د غوړونه لکه غیا چې انسان خوري غیا چې کور دغه خوراک بر دغه خوراک نه نه راځي دغه په خور کې پاتې کېږي پته راځي د حقیقت ته کوي لوی خلک لوی سرمایدار خلک لوی وزیرانو سره یو ځای ډوډۍ خوړلې غټو موټرو والا سره ډوډۍ خوړلې شوتل خوري مړه دغه ته شوتل وي وی سلاد ما ته یو ډاکټر وی مولوی صاحب لږ پرهیز کړي نه ولی مې څنګه کوم وی ډوډۍ کم وی دا چې چل کو چې مخکې درا سلاد ملات خورا انو باغی بده خېټه ډکیږي نو ډوډۍ به کم خوري مې اوس مې شوتل تکې نه دغه شوتل خوراک شو په سلاد خېټه ډکه اوس تاسو سلاد څه شي خو شوتل جو دغه فانی مانی او خراو سیبه دغه او خر دنیا مانی او خراو مودینی او پیاز نه خېټه ډکه کا دا خلق دغه شوتل ته دغه رشتې ته دغه څه تاسو وایي دا بوتاوي ته ناشتي بوتاوا په خله زمارونو اصل سیز دا الله کرم او دا الله رحم دی بس څه شه دی دا الله کرم او دا چې پرهیز دی ني او ډوډۍ ته کو د نغری په غاړه ورته ناشته او د ایرو پشکری کې راته پرته د ایرو پشکری کې او په شلیدلی جام کې راته ترکاری پرته او چې دانی کې دار الله خر او دار الله نه ده وای دا ډوډۍ خور کوي کنه کې دا الله داد دی جنا دارو غټاو پیسہ پیدا کاو پیشاب تکلش او ډوډۍ غټا سبا کې لري ډوډۍ چې سملی او مغه بستر کې بس سملی چې کم کې غریب سملی صرف دومره دا چې تا ته فوم پروتي او هغه ته بل مالو چتولې پرته چې هغه باغوندې چې غریب یې غوندي صرف دومره چې ته کمبل واغوندې هغه غریب بل مالو چې هغه تولې بلستان به واغوندې چې خوري نو ته هغه بوتاوا او غیا به خوري هغه باغه خمز کچالانو ټیپرو باټینګنو کې خد سوچا غوړی واچي او شملې به پسې یو جام ټک یو پخېټه بل اسرا کاږي او وغورځيږي پکټ کې وړي وړي به تو په ګولو د کېږي او دا غریب چې بسترې تور سیب نو خرار به شروع کړي کم یو قشو مکان چې تک کم ځای ود کېږي هغه ځای ود کېږي چې غریب ود کېږي صرف دومره فرق به هغه ولنټریستا والا او غریب بلرګو والا کې خوب تم کې ته په ګولو کې هغه په ګولو نه کوي زمارونو دا مې دې پورې کولا خبره کولا چې ناجایز پیسې پیدا کړه نو پریشانی بدی وي دا غي ناجایز پیسې به ته سوچونه کې په دنیا کې مو آخرت کې مم سوچ کې چې سونو مې پیدا وای دا زمون پیسہ پیدا کو په ناجایز طریقه ترشی کې ملاو مساله کې ملاوت چه کې ملاوت پيو کې ملاوت میوه کې ملاوت ما ته ما کې چا خبره کولا دا میوه دا شلټالان دغه نو وی چیرې ډېر مزیدار اعلی تک سرخو خوان پکې نشته خواږه نه دي مې دا خواږه نه دي وی په دې سپری کوي او دا هغه سپری دا خاصیت چې سپری پیو کې هغه سره رنگ بدلي په بوټي کې په سپری کې هغه سره رنگ سور کې خشته مزیدار کې خو دې ته چې واجه ته وایي غني چې شنه سو بیره مې خپل ته واچو ا کاربیټ کو پکې لا بیره پیسې تګي او دوکا دې لپاره چې پیسې پیدا کړي نو سم نشته دا سوچا دال دي د چانه او دا پکې د مټرو دال دا څه ده کنه دا مټرو دال او دا یاره بس به وې خو خطا سو تم پته لګي او کوم تم پته لګي هر څه خبر یو بندګي زمون په یو مقتدی باندې دې بدرقې رکندې کې په منډه کې ګډه خرڅه کړې وا او ګټه وتا هغه بوسخه کې چولې وا او چې کور ته را وتا ګړو دا ټګینه ابر په بخاری کې حدیث دی چې بخاری کې د نبی علیہ السلام مبارک وینا د کومه زمانه وی ګوري چې ساروي خرڅه ګډه چيلې غوا غولان ولر پيو مډا کوا مسرات ته پاره به کې غولان بولنه ډکه او که غولان دی ول ډکا کلاو پچا دي خرڅه کړه او هغه اول وشلو بیا پکې هغه مر پینو هغه اختیار دي چې سړی له واپس راوړي چې ورته دا واپس کړه نو ګوراغه زمانہ کې امدادو به خلکو بازي کول چيله بوزي چيله منډه تا نو غریب تلی نشي دومره ولتی د کړي چې ارته بیا روانه
چې یو ځل یې ولشي او په دې خو هر سړی او زم دا ولې دا غلام دلته دی دې لپاره چې خلک په دوکه شي پیډ نو په دې خو هغه سړی په دې کې دا راکړه د 2 3 ورځې نه راځي هر سړی په پیډ په دوکه او پټاګه پیسې پیدا کول الله دې د دوکه او د ټګې پیسې نه وساتي چې مسلمان په ونه وي د مارونو هغه زنانا مور سره په جګړه وا عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راغی بیبي ته وی دې زوی له خزا کو او ما ولې جنې سې کړې زه را وستو بچي یو خزر لکم بابا ستا خو خزر نه زما د خو خیر وکي کسین چل بابا چې ستا څنګه خو خیر یو جنې مې سې کړې ده نو خزر ورته کم ځای سې کړې ده وې د فلان کې شپون کې لور ده وې امیر المؤمنین تر مسلمانانو بادشاہ زوی د شاهزاده د بادشاہ زوی او د شپون کې لور وې خزې چې کوم جنې ولا کوم د الله نه یریږي لکه دا الله یره پرتا ده زما زوی بل الله داسې مرګره به وراشي چې هم د الله نه یریږي زوی به هم د الله نه یریږي کوم بچی پیدا شي داغي په لکه به هم د الله یری لا یرا وکم زه تر ورسېدل د شپون کې لور دا د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ان ګورته جوړا شو د بادشاہ کور لراله د خلیفہ د مسلمانانو او د نبی رسول الله د دویم خلیفہ کور ته الله راوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو بادشاہ شو د ټوکړې خرڅول قانون په وګا چوری بازار کې روان حضرت عمر فاروق ورغه د مټې نه خلیفہ سکه ابوبکر وې دا ټوکړې خرڅو وې د مسلمانانو کار بسوک کوي چې ته په بازار کې ټوکړې خرڅه ته اوس خلیفہ شوی د نبی علیہ السلام په کرسي کې ناس هغه په جانماز کې ناس دي د خلکو فیصله وکړي جهادونه دا بس وې بچي به مې څه کوي چې دا خرڅ نه کوي وې راځه تنخواه له مقررو د مدینه منوره چې کوم مشران صحابه د ابو شورا راغونډه راوس کینو وې دا څه کار دی چې د خلیفہ لا تنخواه مقرر حضرت ابوبکر صدیق ورته سوې وې تاسو ته پته لري چې زما کم کاروبار د تجارت ته باغی زما د بچو زما د اولاد خو گزاره کوي خو گزاره مې پکېږي وې نه بس باغه پرې دې تر مسلمانانو خدمت پکې وې بیا مال داسې نفقه مقرره وي چې زما د بچو زما د اولاد گزاره پېښي وړه ولا مقرر کې نفقه ولا مقرر کړه جناب نو یو ځل ورته بیبي وای دون تنخواه ولا مقرر کړه چې اله دې گزاره وکړو اله گزاره بیبي ورته وای چې یو مخصوص قسم الوا به عربو په خوله وې دا زمونږ غیلوا تلکی او د دې ماشومان بچو دې مغې تلکی او سشتنه چې ولا پاغي باندې سامان راولم په حکم ولا نو کته اجازت کې نو ستا پر تنخواه کې به مونږ په میاش کې لګي پیسې بچو نو پاغي بدل الوا په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ډیره ما سره نور څه نشته او که تنخواه کې بچت کول شي او چې ډوډۍ به مثلا شپږ وړې ټول په شریک نو ډوډۍ پینځه کوي چې ترکاری به یو جامانو کمې کا رزق کم کا لګ ډوډۍ کم کړه نو سو میاشتې کې لګي پیسې بچت کړي نا غالبه په خاطر سامان بلکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پیسې ورکړي دا پیسې والا په دې سامان ورو چې غالبه په خاطر وی خجله پیسې کم دی وی وېدا مستا په تنخواه کې لګي بچکول ډوډۍ کم کړي و ترکاریم کم کړي و نو دا پیسې بچت کړي ماشومان او غالوا تړ کې د جړلې نو دا بلا غشي سامان ورو چې ولا په خاطر وی خدای دې نه معلومیږي لکه چې د تنخواه نه موږ په کمم گزاره کیږي لکه چې تاسو کې بچت وکړو خو د لوګي مړ نه شو فورا یې سړی راغوښتاغه پیسې ورکړې دا بیت المال کې جمع کړي بیت المال کې داخله کړي هغه بیت المال کې داخله کړي او تنخواه اعلان وکړي زما ردینه په کمه گزاره کیږي زما تنخواه دومره کمه کړي دغه خلک به جنت کوي قسم دې کله زما وو یری رښتیا راته زمونږه دې وشي اجازه ته پرې میډیکل بل کې چې څه په خپل بیماری یې ځامن بچي بیماری یې خزانه جوړي نو دا غیر دارو مونږ لا سرکاري ټول ملازمینو له ورکی او مونږ چې څونه غواړو مونږ لري راکړي هغه ډاکټر باندې هغه بل جوړ کو نه هغه داخل کو نو چې سوي ما ته مخروزه کې هغه اکاونټنټ راغلو ته جمعې منځل هم کړل راځي ویل استا بلونه دې کال کې یو بل درانه ما بیماری ډېر راځي بچیم نه جوړ کېږي زم مخروزه کې بیمارو بلا علاج نه کورم بیماران کېږي نو وی ګور په یو کال کې الحمدلله دا کولا او په لوډ سپیکر او دا کیسټ هم غږیږي ارزه کې بشیر صاحب غما پسند خدای دا کیسټ راندک کینو دنیا ته وګړي
الله اور میں ویری حالانکہ سرکاری حق میرے قسم پکڑے سرکاری حق میرے لیکن انشاءاللہ العزیز آغا جون نوالا تر دی جون پورے تپوس کولے شے €1 میڈیکل بل میں نے رہستے وہ یرے گا بکر انانگے مخ کے روزو کہ میں علاجوں کا ڈاکٹر نا بلا دارونو لگے تاری ما شمارم نہ جوڑا کی فورم بھی نہ جوڑا کی حق میں ہم دے وہ یرے گا بکر جوڑا کی یرا میرا شی زمزیرہ بس خدا گزارا کئی بس پریزا انانگے زمان بازے مرگری بلا شیو باسی پیسی بس صحیح طریقے ہو باسی نہ جوڑے چی خدا نہ جوڑے چی ننسا واقع 500 روپوں نہ کم نہ علاج نہیں کی زیادتم کی گئے کم ہم کی گئے سرکاری حق بلے ٹھیکاداروں کے بلے ٹیکوں کے خلق سمرہ پیدا گئے زمارونو اصل چیز دارے بس کہ سڑی پگلے کہ بس اللہ یری خوف خدای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بنی اسرائیل کے درے کسان پلارت کر باران شو پیو زل او زل شو گلے شو یو غار تننا وطل کہ غار تننا وطل دا غشپم دا گلے دا باران دے ناگانا دا غار دا سر نا یو لوی تیگر پریوتا دا غار پا دا خلو دا پاس جوختا ہوتا غار پہ مکمل بند دا دا بخاری حدیث دا درے وارو دا وطو لار نشتے جی پا کم بوزی ایو پا کیو خیارو آغا آغا نور مرگرو تاوی دا سکار دی کہ اس بس زمون خو مرگ را دی لگا چی دا غار نوطل اس نمون سر چارشتاو که وینو من کم دی غار کنستی شو او خل دا سے بند شو چی لکا پکٹوے چی برغول کیر دا سے تیکا پی پریواتا چی دار چاپلات پا زر قسم پا یو لک قسم سوک نشی لرکول وی سبک وی بس دا سے اوکو چی کم من نیک عمل دا اللہ دا رضا دا پارا کردے ابر امخ کی کو اللہ تا چی اللہ ما دا نیک عمل کردے بل باغ اخپل یاد کی بل اخپل سوال با اللہ تا کنو کہ بچی کرومو کہ بچی نکروم لو بشو لے رہا ایو کسوی اللہ ما استاد یارین استاد رضا دا پار یو کار کرو وی یو ذل مزدور منی ولی و پاگا میں کارو کا کہ ما جگر دا آغا دا آغا اجرت وخراغی ما والا آغا خپلا دیاری ورکولا چی دا والا آغا دیاری پری خود اولا وی چلال نو ما پدلکی سوچو کو چی یارا دا اس دسر سو کم دا غریب دے او دا دیاری خود سر ما جوڑا کرے وخو وی خیر اگا دیاری دا اگا میرا واغشتاو باغی باندے میں روجے والا واغشتی روجے او اگا روجے میں والا پخپل پٹی کی میں کرے پھر آشا مسلمان دے دا والا ڈیرے کا وی اگا روجے زرغنے شوے چی اگا زرغنے شوے بل ذل بیا میں والا کرلے دا غین زیادے شوے باغی میں گڑ چیلے واغشتے مریان میں پہ واغشتل خدا پاک آغا غمال زیاد کا غلق دیاری اللہ زیاد تکر کوئی سمودہ پس دا سڑے رہا وی چراغ وی چی مالا غفل مزدوری را کر وی موت وی چی آغا مخامق گڑے چیلے غلام رئی داستا آغا مزدوری دا وی ٹوکے را پورے کے نما خلق دیاری کتا وی میں چستا آغا دیاری چی دنو آغا دلما پخپل پٹی کی کارلے دا دلما ڈیرا کڑی دا دا غشیط جوڑ شوی دا اللہ دا پارا اولا یا اللہ کما دا عمل خالص تا دا رضا دا پارا کری استاد یاری نمی کری پروردگار اللہ کا غندی رسول اللہ تک ولاو کا چلے گرانا را باندے لگی و ہوا خو لگی کنا نبی اللہ کا غندی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اتیگا اوخ پیداو ہوام پہ لگی دا ورانام پہ لگی دا خدا تطلو اندازہ بیانشتا ادویم کس ہوئی چھے اللہ وشپن کے مو گڑ چیلے سرو گڑ چیلے با میں روان اکڑے ہو دا با میں عادتو چھے ماسخوتن با کلا واپس رالم ابا میں اول وشل لاول با میں پا مور و پلار پیس کل داغی نفس با ما و زما خد و زما بچوس کل چی مور و پلار با منوس کلنو ما بنس کل زما بچو بنس کل ای پروردگارا یوزل گڑ چیلے گیا نزدینو لرے واپس لالم نا وقت واپس شم چی واپس شم رالم او ما غفل گڑ چیلے اول وشل او لوخی میں دا پیو ڈک رالم مور و پلار لاغا دوارو دو دیده کٹ سرطاو دیده مغیو دری خداوی منگل پیرا کمی اقفقلار کیا تر سوچے میں مور و پلار نیس کلی اگی پوری تاسو نشیس کلی بچی را لل بچی را ترنگی کی دیخ پو کی جاری وی ماوتی چی بچو ترسو مور و پلار میں نیویق شوے او اگی نیس کلی تاسو لنظر کن وی سہر شٹول شپا میں دا مور و پلار سر تا پولالا تیر اکلا پخپلا ممنارا تیر اکلا خد ممنارا تیر اکلا بچی میں دا لوگی نو دشو وی جی سار وقتی میں مور و پلار بیدار شو بچے ولے میں چی دا پہ اوہ خیر دید بیا ورکڑی بڑی ما شمانو لکن
خزله به ورکړو تا بس کړو نا مور بابا بیبي چې ترسو تاسو نیس کړي نه مونږ به یو سکم نه کو ناغه مور او پلار می مالک الله غي نه پس می غ بچو له خزله په ورکړ یا الله کدا می ستاد رضا ده پر کړ او الله کستا د یری نه می دا عمل کړی او ستاد رضا ده پاره می کړی پروردگار الله لگا تیګو خدوا چې لگا هوا پکې زیاته ولګ رانا خو لګېدل خو چې هوا لگا زیاته شي الله تعالی تیګ نور مو خيول ادریم وای چې الله تعالی زماره تر لور زما ډیر زیاته خوخه دومره محبت مې ور سره او چې دومره محبت د چا هم د بل چا سره ني یو ځل ته ما د ناروا مطالبه وکړه هغه ما ته وی چې الله چې سل دینار راکې سل اشرفه ویلاله ما غسل اشرفه مولا پیدا کړ نیټه مې وسره کې خو دې او دې ته ورله ما غسل اشرفه مورته کې خو دې راوړ وې داسې وخت او داسې حالت را باندې راغی چې پاغه ګناه زوغه قادر شي ګناه و خو چې کله هغه ګناه اراده وکړه هیڅوک نشته پیسې مې ورکړې نو ما تر تراغه لور چې اې ترزویا دا الله نو یریګا ګناه مکو دا الله نو یریګا او کما سره ډیره دی مینې نو خیر دی نکاح سره وکړه شرعي تور باندې نکاح سره وکړه خدای الله نو یریګا دا ګناه مکو وای بس هغه پیسې مې متوبه خل کې داستا شو خیراتی اور اپاسې دم ګناه مې ونکړه حالانکه قادرون چې ګناه مې کړې او ډیره مده مې داګه لپاره منډه والے پیسې مولا پیدا کړې یا الله استاد یرینا ګوري پروردگار کستاد یرینا او استاد رضا د پاره دا ما کار ما کړی الله دا تیګه نورم او خو یو چې د مونږ لار کولو شو دی غر نو اوله قیدا غره تیګه ته خو دا او روح سالم درې والا نبی علیہ السلام فرمایي دا غارنه قوت دا ځکه کې هغه خوف خدا یرا او دا غیر نتیجه او ثمره او میوه په دنیا کې رب العالمین ورسره دا مرګ الله درې واړه بچ کړ نورو کله الله رضا او جنت حاصلول غواړي کامیابی حاصلول غواړي چې موږ کامیاب شو په دې ځل کې با دا الله یرا راوستل غواړي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى اغه سوک چې پزله کې دا یار رااله چې د قیامت یو ورځ را روانه ده الله ته بودريګم ما نه الله تاسو کوي دا خو دا وایي چې دا یار رااله انسان د خواهشاتو نبي خامخا ځان ساتي الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى د دې سړي جنت زید بس به د جنت تبل قابنه دي طالبان په کوي دا ان الجنة هي المأوى ډېر د تاکید جمله ده خامخا جنت تبل بل فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتا سورۃ الرحمن آیت ته بچا پر لکه چې دا الله یری چې دا قیامت پر ورځ به پروردگار ته درېګم معنا به تاسو کوي الله یو جنتنا برغ جنتونه رب العالمین ورته ورنصیب او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قیامت میدان کې سړی ودرېږي د دریو سيزونو تاسو به الله کوي د انسان یاو دا عمر سکه دې تیر کا دویم دا مال دا کم زینه دې وګټ او په سکه دې خرج کړ او بل دا مال شو ایو عمر ځواني دا څه ده کنه په سکه دې تیر دا تاسو به الله تعالی کوي ولې ځوانه کې سړی لک بجوش کی وي عبادت هم سړی کولی شي ګنام سړی کولی شي نورونو اخیری خلاصه به دا وې چې ار وخت الله په مون قادر دې مونږ را نیوي شي دا څه ده کنه مونږ الله نه بچ کیدی شو نشو بچ کیدی قبر شتا د قیامت میدان شتا په قبر کې تیارې شتا دا الله فرشته شتا دا الله عذاب په دنیا کې مشتا او په آخرت کې مشتا او دا ایمان ساته را یقین ساته چې کوم رزق د الله مقرر کړی دی مقبه خوري چې کوم ډوړې د الله مقرر کړی دی ابا خوري نو په حلال مګټه قسم دی هغه بدل په حرام مګټه بدل الله تعالی لمر او پام کوا مسلمان ته ضرر نه رسې تکلیف نه رسې گاونډي ته تکلیف نه رسې مسلمان سره ټګیونه کې دوکا وسرهونه کې دغه مال نه ځان ساته پروردگار دې زموږ د دوارو جهانو خیر نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ته ټګې د چورې د دوکې نه محفوظ کړي او که څه غلطي ګناه زمانہ استاسو نه د نور مسلمانانو نشوي وي ته پروردگار نه سوال کو چې الله دې موږ ته عفو نصیب کړي آینده دې الله محفوظ ساتي دوکې الله په موږ رحم یا الله د آفتونو مصیبتونو غمونو نه پامن کې وساتي یا الله مونږ چې دا کوم
ګناهونه مې مام ذکر کړل تاسو اوریدل الله تعالی ګناهونه مونږ کړی وي چا مسلمان نشي وي الله تعالی دې عفو وکړي پھر ته معاف کړي آئنده الله توفیق راکړي داسې ګناه نه محفوظ وساتي الله دواړو جهانو خیر نصیب کړي دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه پامن کې وساتي بیمارانو ته الله شفا ورکړي رضاران د قرض نه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د زړه د غمونو نه مساتي د فتنو دشمنونو نه محفوظ وساتي د مقدمو د هسپتالونو نه محفوظ وساتي او الله د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق ژوند نصیب کړي اخر وخت مخلوقات کلمه نصیب کړي لا اله الا الله